ګرانو کتونکو دا ونه ډېر خلک یې پېژني خو ډېر خلک به یې نه پېژني. د سوات په هغه غریزه علاقه کې یو چې خلک وایي دلته به څوک څه کوي. د دې ځای د ځمکو نه به دا خلک څه راولاړوي، خو د دې ځای د ځمکو نه خو ټماټر روزي، خو پیاز روزي، خو ورسره دا ونه د زیتون ده. ذکر یې په قرآن مجید کې شوی دی. د ډېرو علاجونو دوا هغه چې کومه ده زیتون تیل. زیتون مختلف قسمونو کې باغ مې ولیده توپیل جان سره راغلی وم او توپیل جان په دې علاقه کې سولر سیسټم یې لګولی دی او د هغه سولر سیسټم په وجه باندې دا ځمکې آبادې شولې. خو دا د دې نه چې کوم دی نو په کروڑا روپۍ آمدن چې کوم دی نو دا خلکه وصولولی شي، دا د دوی یو ډېر زبردست روزګار ذریعه جوړېدی شي. خو د بده مرغه موږ خلکو ته هغه شان پته شته دی نه. موږ دلته کې چې کوم دی نو فصلونه کرونو ځمکو له توجه نه ورکوو. نو دا د زیتون ونه ما هم په لومړي ځل باندې زه وینم، خو دا په دې قبایلي ضلعو کې دا ونه دا ډېره زیاته کېږي او دې ته توجه نه راځي. طبیل جانه راشه که نه، دا ډېر غټ باغ دی. زیتون د ونې حوالې سره به څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علف خان صاحب ستاسو ډیره مننه کوو، ډیره شکریا ادا کوو تاسو مونږ له دونه ټایم راکې. دا اصل کې جی مونږ خو راغلی یو دلته سولر سیسټم یې کوو او دلته د دې سولر سیسټم اوبه چې دي او هم د زیتونو باغ ته را روانې دي. نو ما تاسو یو دوه درې منټه به ستاسو خرابوم چې یاره زیتون چې کوم زمونږ ملک ته امپورټ کیږي د بهر نه، نو دې کې تقریبا په کروڑونو ډالرې په کرونو ډالرې چې دي دا بار ځي خلکو ته او مطلب زما د ملک نه هغه زر مبادله ځي او زیتون تیل پې راځي. اوس په دې باندې جي نوي ریسرچ چې دی ډېر ملګري به خبرې ډېر به نه خبرې، خو زمونږ په ملکنډ ویژن اضلاع کې چې کومې دي او کوم چې قبایلي اضلاع دي په دې کې الله پاک ډېر لوی برکت او ډېر لوی په دې ځمکې الله مهربانه دی. نو دا چونکې موږ دلته شموزو کلي ته سوات ته راغلي یو، دلته هم زیتون کېږي دغه شانتې د دې خلکو زه یم چې د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې دا خلک لږ شان راوچت شي او د زیتون طرف ته فام شي. نو انشاءالله چې یاره زمونږ ډېر د ملک فایده به وي او هغه کومه زمونږ نه چې په لګونو کرونو ډالرې بار ځي هغه دلته په ملک کې پاتې کېږي. په ملک کې پاتې. ګرانو کتونکو دا کوي دې ته وګوره، دا زیتون چې کوم دی نه چې داسې هم خورې نو ډېر زبردست او دې نه تېل وځي، ډېر غټ باغ دی. نو صرف مې سره دغه د زیتون چې دا د سوات دا علاقې دا ډېر څه کوي او ډېر زبردست دي. دا وګوره دې روړل روړل دا چې کوم دی نو موږ پکې زیتون ولیږو او دا د ډېرو دوایانو علاج دی. په دې ګوره قرآن مجید کې چې الله په کتاب کې ذکر شوی دی. خو تاسو به وایئ چې دا کاڼي دی، دا فصلونه دا کاڼي دی به څه کوي؟ دی ټماټر کوي، دی چې کوم دی نو پیاز کوي او دی ورسره چې کوم دی نو دا کوي. نو راځئ دا بهر ملکونه پرېږده، د خپلې ځمکې آبادې کړو او دا ونې پې وکرو، دا چې کوم دی نو بهر ملکونو ته ایکسپورټ او امپورټ شروع کړو. نو ډېر زبردست کار دی. نو ډېره مننه کوم او د توپیل جان هم او سولر سیسټم لګوئ نو په ډېر کم قیمت باندې چې کوم دی نو تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ.